داسې ده چې په دې صوبه کې خو اوس صرف جنوبي اضلاع نه ده، اوس خو هر ځای کې څه نه څه داسې واقعات کېږي روزانه په بنیاد باندې، او خلک غیر محفوظان ګڼي، او چې بدامني او سیاسي کشمکشي نو ملک خو ترقي نشي کولی، معیشت یې نشي ټیټ کېدی، او خاص کر دې صوبې ته ډېر نقصان دی. زموږ په خیال دا صوبه او بلوچستان خو بالکل سوځي لګیا دی، دا کوم طریقې سره چې اور بل دی په دې دواړو صوبو کې. نو دا صورتحال د مایوسۍ طرف ته خلک بوځي او خلک به بالکل پریشان دي. او تاسو وکتل چې مختلف ځایونو کې خلک په خپله روځي او وایي چې یاره دا څه کېږي، او دا کوم هغه چې دا مقتدر حلقه چې دا او هغه چې دا وي کم ځای کې چې خاص کر جنوبي اضلاع کې چې فوج کم ځای کې پروت دی، دا خلاف یو اواز اوچتېږي او د هغوی خلاف عدم اعتماد کېږي، او خلک هغه شانتې هغه نه چې یاره دا څه کېږي، تاسو یې دلته موجود داسې حالات جوړ دي. زه نیم خبر چې دا ولې دا فیک نیوز مونږ پسې هغه کېږي، کله یو شانتې هغه راشي فیک نیوز، کله بل شانتې راشي. د دې زه څه جواب ورکړم چې دا خو 25 کاله وروسته چې د پیپلز پارټۍ نه جدا شو، نو دا سلسله هماغه شانتې چلېږي، څه موده هغه شي خاموشه شي بیا شروع شي. نو زما په خیال خلکو ته هم پته ده مونږ خپل یو کردار دی په سیاست کې، او یو بل مقاصد هم دي، هغه مقاصد دپاره مونږ لګیا یو کار کوو. شل کاله پس په همدا صورتحال وي، ما ته هغه نه ښکاري چې د بجلی دا مسله به څه ټیټ شي، او خلکو ته پریشاني ده. هغوی چې کله دوی وایي چې مونږ دا هغه کوو نجي شوبو له ورکوو، کله بل څه خبره کوي، او دا ټول دې ملک کې چې دا سمره دا سرکولر ډیټ دی دا آی پی پیز والا، دا خو ټول په عوامو ته دا هغه منتقل کېږي. 30-150 روپۍ خو د هغې دي صرف، او دا نور د دوی لاسې چې دی ټرانسمیشن لاسې دا بل. نو زما په خیال دا ظلم دی د عوامو سره، او زمونږ صوبه بجلی په کم قیمت باندې جوړوي، او مونږ باندې دومره ظلم کېږي، دا زیاتې دی. دغه شانتې د ګیس هم همدا صورتحال دی نن سبا کې. اوس خو دا جمع شروع شو د ګیس په نور زیات مزید په دې کې لوډ شیډینګ کېږي، خو د دې نه مخکې په اوړي کې هم ګیس نو دا صورتحال چې په جمع کې هم بجلي نه او په اوړي کې ګیس نه، نو دا څه ملک شو. په دې کې څه د هغې د دې پالیسۍ چې دی د دې باندې هغه کتل غواړي چې وایي آیا دا حکومت چې دا کومې خبرې کوي په دې باندې څه عمل کېږي، او د دوی څه پالیسي دی دې باندې کې. چې یو مسله ده د هغې حل نشته، ټوله دې کې ډېر اقدامات دي. یو خو دا د دې صوبې چې کوم وسایل دي آیا هغې کې زموږ سی ټي ډي، زموږ د پولیس دا انټلیجنس والا هغې ته هغه شانتې وسایل میلاویږي. بل د سامرا انټلیجنس ایجنسۍ چې دي دوی یو هغې باندې راوستل چې یو بل سره چې څه ورسره هغوی سره انفارمیشن یې هغه شیر کول دي، او دې باندې توجه ورکول دي. نیشنل ایکشن پلان کې 20 پوینټونه دي، هغې باندې عمل کول، او دې لپاره اوس نوې هغه جوړول پکار دي چې څه هغې کې څه نور اضافه کولو ضرورت شته، او دې باندې توجه ورکول ضرورت دی. توجه نشته په دې باندې، نو د دې لپاره په هر سطح باندې، په صوبې په سطح باندې، په مرکز په سطح باندې، په دې کې زما په خیال چې دا اے پی سی شو، دا اے پی ایس واقع شو، نو هغې لپاره اول پارټیز کانفرنس راوسته شو، ټول پارټو پکې خپل هغه ورکړو. اوسه پورې دا یو د دې اووه میاشتې وشوې، یو all parties conference دی برابرونه غوښته چې ټول پارټو په دې کې هغه وکړي، ځکه چې د پارټو تعاون نه بغیر هم نه کېږي، د عوامو تعاون نه بغیر هم نه کېږي. نو دا ټول چیزونه دا یو بل سره کوارډینیټ کول او په دې باندې عمل کول، او یو لاره تعین کول چې په دې لاره باندې به موږ ځو، هغه شی موږ ته نه ښکاري. اچھا سر ڈی جی آئی
چې د دې چې کوم اپوزیشن د فعال تا هغه دلته حکومت کې دی نو پکار دا دی چې دې کې یو دا ټول سیاسي پارټۍ چې دي یو نېشنل ډایالوګ پکار دی او هغه نېشنل ډایالوګ کې په منیمم پوینټس باندې کم از کم اتفاق کول پکار دي چې ملک کې جمهوریت فروغ وشي آئین مطابق آئندہ الیکشن دے بالکل منصفانہ وشي په دې شیزونو باندې هغه کول پکار معیشت طرف ته توجه ورکول پکار دي یو ډایالوګ پکار دی نېشنل ډایالوګ چې هغه کې ټول سیاسي پارټۍ د حکومت او د اپوزیشن